اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دا سورة قرآن مجيد دا دینم دے سورة الأنفال. انفال جمع دا نفل او نفل او انفال ویلیکی کی غنیمت تا. انفال معنی غنائم. چکل جہاد فی سبیل اللہ وشی نو دا غنائم و تقسیم بسنگ کی گی دیبارہ کے سوال شوے دے داغی جواب مذکور دے. اصل کے نفل ہوئی زائد تا یو سیواگر ایسیز دے وجہ نفل چکم دا فرض و دا واجبنا علاوہ کم عبادات دی ناغم نوافل دی دکا غزائد دی او دغرنگ نوسے چے دے اغیتم نافلہ ویلے کی گی ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب نافلہ. اللہ ابراہیم علیہ السلام نبی زوی ورکو اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام چے دا نوسیو اللہ بی اغمی والا نفل ورکو. نفل مانا یو سیواگر ایسی دکا زوی دا انسان دا بنیادی ضرورت دے او نوسے اخبیا یو سیواگر ایسی شو. نو چونکہ بدی صورت کے دا غنائم و دا تقسیم تذکرہ دا نو ذکر صورت تویلے کی صورت الانفال. دا ہم مدنی صورت دے بعد الحجرت نازل شوے دے. نو دا دی حق مضامین اربعہ توحید رسالت بعث بعد الموت اور ورسر جہاد فی سبیل اللہ. زیاد مضمون بدی صورت کے اغد جہاد فی سبیل اللہ متعلق دے او دا بدر دا جہاد او بیا پاغی کی اصول جنگ قوانین او قواعد دا جنگ دا پارا دا سے نہ چکنی پہ ہر ترتیب باندے چے جنگ وشو بلکہ داغی دا پارا ہم یو قانون دے یو قیدہ دا یو اصول دی او بیا دا حقیق نتیجہ کی چکم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تا اللہ تعالیٰ فتح ورکڑا. اللہ تعالیٰ تا یوم الفرقان ہوئے دا حق و دا باطل جدائی پہ باندے راغلا. نبیہ بحقی کی چکم دا غنائم و تقسیم ہو نو دا حقی چکم دے دا شریعت دا قانون مطابق دا غی بیان دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ زمان دا امت بخصوصیات کی یودان دے چھ وہ احلت لی الغنائم زمان دا پارا و زمان دا امت دا پارا غنائم اللہ تعالی حلال کری دی ولم تحل لأحد قبلی زمان اوڑان دے دا غنیمتون شاہ دا پارا حلال نو بلکہ اسمان نبا اور راغے نو کو بسو دیدل نو پتہ بولگے دل چیرا نیتون خالصو او جہاد اللہ تعالیٰ تا مقبول دے او کپا میدان مانے بپاتی شو نو داغی مقصد بداو چی نیتونو کے فرق دے او دا جہاد اللہ تعالیٰ تا قبول نشو نو شرمندہ بہم شو او داغی سر سر فیدہ بیدہ ہم حاصلہ نکڑا او دی امت بانے اللہ تعالیٰ دا مہربانی کردے دا. دا دین اوڑان دے چکم صورت دے سورة الاعراف نو دا دے ربط داغی سر پا اعتبار دا تام صورت سر ہم واضح دے او غدا دے جب سورة الاعراف کی دا عہود او دا مواثیق و بیان الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب او بیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ نو آغا لوزنا او آغا وعدے چکمی اخصل شیوے اللہ تعالیٰ وی دا کفار دا حقی پابندی ولی نکی او بدی صورت کے اللہ تعالیٰ دا چکم کسان دخپل لوز پابندی نکی و اللہ رب العالمین فرمائی داغی علاج چے دے نو آغا جہاد فی سبیل اللہ دے. او چونکہ دغه صورت پا آخر کے اللہ رب العالمین دا تقوی تذکرہ فرمائے لیوا چکم کسان متقیان دی او دا اللہ نے یریگی نو چکلا حقیبان شیطان یو وسوسو تواچی نو تذکرو اغی اللہ را یاد کی او دا اللہ عقاب زان ترا یاد کی نو دی دا گناہ بچی نو دا تقوی تذکرہ وا او دلتم دا دے چے فتقوا اللہ و اصلحوا ذات بینکم دلتم پہ ابتدا کے دا تقوی دا حقی تذکرہ شتا. اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اغی یو سوال کرو دا پیغمبر علیہ السلام نا چکرہ بدر جنگ میدان حقی ہو گٹو او غنائم حاصل شو
نو د ځوانانو صحابه کرامو او د بوډاګانو مشرانو هغه یو بل سره لکه څنګه چې ملګری یو بل یو دغه کوي خوش طبعي کوي نو د هغې د یو بل سره په دې باندې یو د خوش طبعي په بنیاد باندې یو اختلاف و چې وایي غنیمت د چا برخه ده غنیمت موږ له خو حلال دی خو دا به څوک اخلي نو ځوانانو وی تورې مونږ وهلي دي او تاسو بوډاګان مشران چې وایي تاسو خو یو سایډ ته به ولاړ وئ او کار ټول مونږ کړی دی نو غنایم دا حق زمونږ دی او بوډاګانو مشرانو ورته وی چې اصل کې مونږ ستاسو شاته ولاړو نو ستاسو ټول اعتماد هغه په مونږ باندې و وی دا سپی چې ټوپونه وي نو دا د موږي په زور باندې وي نو که مونږ تاسو ته شاته نه ولاړ نو تاسو به دونه مطمئن نه وئ نو دا زمونږ په وجه تاسو ګټه کړې ده لہذا د غنایمو بنیادی حق زمونږ دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے پوښتنه وکړه یسألونک عن الانفال نو الله رب العالمین په اول کې ورته اجمالی بیان کړي اجمالی جواب دی قل الانفال لله والرسول تاسو جګړه مکوئ د غنیمتونو تقسیم بس دا د الله او د الله پیغمبر ته پرې دی چې قرآن او سنت د هغې څنګه تعلیم درکړی دی نو بس ټول په هغې مطمئن شئ چنانچه ټول په هغې باندې مطمئن شو او الله تعالی دوی ته د تقوا حکم وکړو فاتقوا الله دې خبرو کې اختلاف رائے مه پیدا کوئ دا ډېره معمولی خبره ده اصل مقصد خو د جهاد دا دی لتکون کلمت الله هي العلیا چې د الله دین غالب شي نو دلته اجمال دی او بیا چې کله لسمه سپاره شروع کېږي نو بیا د هغې جواب تفصیل دی چې غنیمتونه د الله او د الله د پیغمبر دي نو الله په غنیمت باندې څه کوي هغه دې ته محتاج نه دی او د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه هم یعنی غنایمو ته په دې معنا سره محتاج نه دی هغه به صرف بیان د مسلمانانو د هغې په مصالحو کې به یې لګوي نو د هغې تفصیل دا دی چې واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول الله تعالی فرمایي چې کله غنیمت تاسو سره میلاو شي نو دا 15 حصے کوي نو دا 15مه حصہ چې هغې ته خمس وي 1/5 نو دا چې کوم دی هغه به ترې نه ورکوي خپلو مصارفو ته او د هغې مصارف دی فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل نو په هغې کې هغه شپږ د هغې تذکره شوې د مصارف دي خو د الله ذکر تبرکن دی ځکه الله تعالی خو څه شی نه اخلي نو للرسول لذي القربى او بیا والیتامى والمساکین وابن السبیل نو د 1/5 حصہ په دې 15 طائفو به تقسیم شي او په دې باندې بیا هغه د پوهې خبره ده چې هر یو ته به د 15 میلاو شي خمس الخمس ځکه چې 15 مصارف دي او 15 په هغې تقسیمه نو خو هر یو ته خمس الخمس میلاو شي باقي 4 اخماس پاتې شو 4/5 نو دا به میلاویږي مجاهدینو ته چې چا جهاد کړی دی او باغی کې قانون د شریعت او د قرآن دا دی چې که یو سړی فارس دی په خپل هم راغلی دی او ځان سره سورلی هم راوستی ده نو بیا د هغه دپاره سهمان او که یو سړی راجل دی او پیدل دی نو بیا هغه ته صرف سهم واحد نو بس په دغه تقسیم باندې به چې کوم دی نو تاسو تقسیم د غنایم وکئ او باقي آپس کې اختلاف مه کوئ د تقوا نه کار واخلئ د الله نه ویریږئ او دقسې عمده صفات په ځان کې پیدا کئ لکه دا څنګه چې د بکې دي نو هر میدان بستاسو وي او هر میدان کې به فتح او کامیابی هغه به چې کوم دی نو د مسلمانانو مقدر وي نو الله رب العالمین ارشاد فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال سوالونه کوي دا صحابه کرام دا بدریین صحابه کرام ستانه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره د غنایمو کې انفال غنایم چې د دې حکم سره د دې مصرف سره چاله به ورکو قل الانفال لله والرسول تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا غنیمتونه چې دي نو دا د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د پاره دي د دې تفویض اغي ته وکي بس په خپل وکي دا مو چې زما دي یا د دې بس دا د الله او د الله د پیغمبر دي ځکه دا د جهاد په نتیجه کې میلاو شوی دي او جهاد د الله او د الله د پیغمبر د حکم دا داغې نه عبارت دی نو دا نتیجه به هم داغې وي فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم نو پس تاسو ویریږئ د الله رب العالمین نه او تاسو اصلاح وکئ د هغه آپس خپل دا ذات لفظ یا خو مقحم دا زائد دی نو اصلحوا بینکم
یعنی دا خپل آپس او دا خپل درمیانی چې کوم ستاسو تعلق دی نو د هغې اصلاح وکړئ او هغه ښه وساتئ یو بل سره، اختلاف نه څه نه جوړېږي. او یا اصلحوا ذات بینکم معنا یعنی واصلحوا احوال بینکم، ذات نه مراد هغه احوال او حالات، دا خپل حالات درست کړئ. واصلحوا ذات بینکم یعنی اختلاف مه کوئ. واطیعوا الله ورسوله او تابعداري وکړئ تاسو د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم، یعنی فی امر الغنائم. که چېرې تاسو ایمان راوړونکي په الله پاک او په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې. انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله، اوس الله رب العالمین د کامل ایماندارو صفتونه ورته ذکر کوي چې لکه څنګه صحابه کرام په دغه باندې موصوف دي نو په دغه صفاتو باندې موصوف پاتې شي او همیشه لپاره دغه صفات په ځان کې قائم دائم وساتئ نو نتیجه او فتح هغه به ستاسو لپاره مقدر وي. نو هغه صفات دا دي. حضرت حسن رحمه الله، حسن بصری رحمه الله نه چاته پوښتنه وکړه انت مؤمن، وی ته مسلمان یې؟ نو هغه ورته وی چې مسلمانی داسې لکه څنګه چې مونږ وایو چې ایمان آمنت بالله وملائکته وکتبه نو بس وی الحمدلله مسلمان یم. خو وی چې مسلمانی هغه چې سورۃ انفال یادي نو هغه بیا ډېر مشکل کار دی ښه، هغې دعوه کول هم مشکله ده. ځکه الله تعالی وایي چې ایماندار به دا سړی ښه. انما المؤمنون الذين، فتحقیق سره خبره دا ده بله نه ده چې ایماندار کسان هغه خلق دی چې کله یاد کړی شي الله رب العالمین، د الله نوم واخیستی شي او د الله ذکر وکړی شي نو وجلت قلوبهم، وجلت معنا خافت، نو ویریږي زړونه د دوی ورپېږي ښه. د الله د نوم په اخیستو باندې د ده د زړه کیفیت بدل شي ښه. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او چې کله زړه یې ورپېده نو ټول اندامونه به یې رپېږي ښه. ځکه چې هغه رئیس الاعضاء دی او هغه سلطان الاعضاء دی، نو چې کله هغه بادشاه هغه ورپېد او هغه متاثره شو نو دا ټول اندامونه د هغه تابع دي. او چې د الله د یرې نه د چا زړه رپېږي نو د هغه سترګه به څنګه غلطه استعمالېږي، د هغه لاس به څنګه چې کوم دی نو هغه حرامو ته اوږدېږي، او د هغه خپې به څنګه چې کوم دی نو هغه نارواو طرف ته ځي، نو ټول وجود به یې کنټرول شي. نو دا هغه ایمان دی. ښه صفت دا دی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، او په هغه وخت کې چې کله تلاوت کړی شي په دوی باندې، ایماندار دی ته وي. موږ خو قرآن پاک اورو او بس په مخه ځو، او الله تعالی ایماندار هغه ته وي چې کله تلاوت کړی شي په دوی باندې آیتونه د الله رب العالمین نو سیوا کې د آیتونه هغه ایمان د دوی لره ایمان نورم مضبوط شي، د چټان په شانته او د غر په شانته په خپل ایمان کې د کلک شي. زادتهم ایمانا، نو داسې چې کوم آیتونه راغلي دي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله او متکلمین علما او فقها هغوی ټول وي چې مراد د دې نه دی زیادت فی الکیف لا فی الکم. دا نه ده چې مخکې ایمان لږو اوس ډېر شو، ځکه ایمان بسیط دی، لا یزید ولا ینقصو، نه کمیږي او نه زیاتېږي. نو نفس ایمان د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د یو ادنا مسلمان دا یو شانتي دي. ځکه تصدیق یا شته یا نشته، که شته نو مسلمان دی، که نشته نو کافر دی او د ایمان نه بار دی. دا کم دی چې د سیواوالي معنا راغلی ده نو دا کم نه دی بلکې دا کیف دی. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان هغه د کیف په لحاظ سره هغه داسې اعلی مرتبه کې دی چې بیا د امت او د نورو خلقو چې کوم داغي ایمان هغې ته نه رسېږي. نو د کم په اعتبار سره نه دی خو د کیف په اعتبار سره دی. زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون، او دریم صفت ایماندار هغه کسان دي چې په خپل پروردگار باندې دوی توکل او باور کوي، په الله باندې به اعتماد کوي. لا علی الغنائم، غنیمتونو ته نه ګوري چې غنیمت میلاویږي که نه میلاویږي. الله تعالی فرمایي اصل خبره هغه توکل علی الله دی. او نمبر 4 الذين يقيمون الصلاة، دا ایماندار هغه کسان دي چې دوی پابندي کوي د مانځو. یقیمون الصلاة یعنی یحافظون علیها، د هغې د اوقاتو د ارکانو د شرایطو او د هغې مال نه چې ورکړی دی مونږ دوی ته، نو دوی خرج کوي په لار د الله رب العالمین کې. ينفقون فی سبیل الله، نو ګوره مما رزقناهم، یوازې مال هم نه دی، علما مفسرین وایي هر هغه شی چې ما دوی ته روزي کړی دی
که الله ول مال ورکړه دی هغه د الله په لار کې لګي، که الله ول ځواني ورکړه دی هغه د الله د دین نه قرباني، لکه طلباء د علم دین. او که الله رب العالمین هغه له کم دی کم نعمت ورکړه دی نو هغه د الله تعالی د دین لپاره هغه استعمالي. ومما رزقناهم ينفقون، نو دا پنځو اوصاف خمسه چې بچا کې راغلي، نو اولئک هم المؤمنون حقا، دغه کسان چې دي نو دا ایماندار مسلمانان دي په حق باندې، دا غسوچه مسلمانان دي. د دوی لپاره درجې دي پنځ د پروردگار د دوی باندې، او د دوی لپاره مغفرت ته د جانب د الله رب العالمین نه، او د دوی لپاره هغه روزي د عزت ته الله تعالی بوله جنت کې د عزت روزي هغه ورکړي. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اوس دې سوال کړو چې غنیمتونه د چا دي؟ شوبانو دي که د شيوخو دي؟ نو الله تعالی ورته بس لله والرسول، دا الله او د الله پیغمبر ته پرېږدئ، تاسو به خپل رایزنی هغه مکوئ. او د هغې دپاره یو څو علتونه الله تعالی ذکر کوي چې دا د الله او د الله د رسول ولې دي. لومبنۍ وجه خو دا ده چې تاسو په دې خبره باندې طبعا دا به تاسو مطمئن نه او تاسو به دا خبره مکروه او ناپسندیده ښکاري چې یاره جنګ مونږ وکړو او بیا د غنیمت چې کم دی نو د هغې تقسیم هغه زمونږ د لاس نه واخیستلی شو. نو الله تعالی وی دا خبره به تاسو ته داسې ناپسندیدی لکه څنګه چې کله جهاد له وتی او په هغه وخت کې بعضې کسان هغې په دې باندې طبعا هغه خوشحاله نو او په دې باندې دا شی هغې ته ناپسندیده و. لکه پیغمبر علیه السلام ته چې پته ولګېدله چې د قریشو یو قافله د شام نه را روانه ده د ابو سفیان صاحب په سرپرستۍ کې، او هغه مکې مکرمې ته واپس دي او په هغې کې سامان د تجارت دی او دا ټوله سرمایه به بیا د اسلام خلاف استعمالیږي. نو د هغې د ناکبندۍ لپاره ووتل، جنګ له نه ووتي. نو 313 کسان چې کوم په موقع باندې حاضر وو او خاص اسلحه او سامان هم ورسره نه و. هلته پته ولګېدله چې یاره ابو سفیان صاحب سوال جواب وکړو، ابو جهل را ووته. نو اوس دوه طوایفې دي، یو ته وایي عیر یو ته وایي نفیر. ابو سفیان صاحب والا عیر دی، عیر معنا قافله، او ابو جهل والا نفیر دی، هغه لشکر جرار دی، لا و لشکر ارس ورسره دي. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وحی وکړه چې په دې دوو طوایفو کې به یوه په هغې باندې به تاسو لا غلبه در کوم، اما العیر او النفیر. نو د صحابه کرامو د هغې دا سوچو چې دا عیر به ښه ښه دا قافله ښه ده، ځکه قافلې سره هم اسلحه نشته، مونږ سره هم نشته. نو د یو بل سره د جنګ کم از کم توازن او بیلنس برابر دی. او که چېرې مونږ د نفیر سره په جنګ باندې ورځو نو هلته کې زمونږ بیلنس برابر نه دی، هغې سره ټول اسلحه ده، سامان جنګ دی او تعداد یې زمونږ نه چې کوم دی یو په 3 سیوا دی او مونږ خو لږ یو. نو ډېر کسان داسې وو چې طبعا دوی په هغې باندې مطمئن نه وو، ښه یساقون الی الموت وهم ینظرون. الله وایي داسې تنګ وو لکه ته وایي چې یو سړی چا مرګ له روان کړی دی، خو الله تعالی وایي چې نه صحیح به. نو بهرحال بعضې کسان طبعا په دې خبره باندې خوشحاله نه وو. نو الله تعالی وی د غنیمت د تقسیم دا اختیار په دې هم تاسو طبعا خوشاله نه یې، لکه څنګه چې تاسو د کور نه په وتو او دشمن سره د میلاوېدو او د جنګېدو په هغې باندې بعضې کسان مطمئن نه وی، خو بس دا د الله حکم دی، دې ته به غاړه ږدئ. نو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، دا اوس الله تعالی د هغې سره هغه تشبیح ورکړې ده. دا د کما تعلق چې دی قل الانفال لله والرسول، دا د هغې سره دی چې دا غنیمتونه د الله او د الله د پیغمبر دي. اگر که تاسو ته دا خبر مکروه ده او طبعا ناپسندیده ده. کما اخرجک ربک، او د دې داسې مثال دی لکه څنګه چې وباسه تعالی ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروردګار ستا د هغه کور ستا نه په حق سره د مدینې منورې نه چې کوم دی ته د خپل کور نه راووتې او د قافلې په تلاش کې او د هغې د ناکبندۍ معاشي دپاره ووتی او بیا پیښ پکې جنګ شو. نو چې کله د جنگ معاملات راغلل نو وان فریقا من المؤمنین لکارهون، او په تحقیق سره یو ډله په ایماندارو مسلمانانو کې خامخا بد ګڼونکي و دغې خروج لره لکارهون الخروج طبعا. داسې نه چې کینه نعوذ بالله د الله په حکم باندې دوی خفو، خو خامخا جهاد آسان کار خو نه دی. نو طبعا په یو انسان باندې چې یاره مونږ جهاد ته راوتي نه یو، تیاری مو نه دی کړی او دا پکې مونږ ته پیښ شو، او چونکې پیغمبر علیه السلام دوی ته ویلي هم داسې وو او الله تعالی ورته وایي چې په دوو کې به یو در کوم،
یا عیر یا نفیر. نو د دوی طبعي خواهش دا و چې دا عیر بخی قافله. یجادلونک فی الحق، چاغي جګړې کول استا سره اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بار دا حق کې، حق نه مراد جهاد. هغه ویره چې دا موقع مناسب نه د بعض حضراتو وی چې کم از کم مونږ خو تیارې کړې وې او بیا دشمن لمخې لوروته نو هغه ډېر خوند کړي وو او بیا په مونږه زور ازمایي او بل سره کړي وا او دی وخت خو مونږه چې تیارې کړې نه ده نو اسنه چې اسلام ته او دین ته کم دنو هغه کمزوري ملاو شي نو خپل رائے دا څه ورکولا. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، رست دهغه چې خبره واضحه شوی وا چې د الله حکم سره کانما یساقون الی الموت، گویا کې دوی شړل کېدل او بوتل کېدل. سوق ویل کېږي شړل ہوتا چې د شاده طرف نه یو شی چا په مخ اخیستی نو مراد تینا غ بوتل لی، گویا کې دوی بوتل کېدل په طرف د مرګ باندې او حال دا چې دوی قتل وهم ينظرون الی الموت. لکه تا به وي چې مرګ ته بستر کو باندې ښکاری او دوی ور روان دي نو مرګ لکه انسان زی روح چې کم نه هغه په مخ ورځي. ساروین د مرګ نه تفتیغه دا د انسانیت او د حیوان او د زی روح فطرت ده. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دا اوس هغه بل علت الله تعالی ذکر کوي دا غي د پاره چې یاد کې هغه وخت چې کله وعده وکړستا او سره الله رب العالمین دا غيو دا غدو جماعتونو احدى الطائفتين العيره والنفيره، یو قافله دا او بل لشکر دی. الله په دوو کې په یو باندې تاسو لخامخه غلبه درکوم. الله وعده راولي غلا انها لكم چې بتاقیق سره دا غډل چې دا د غيو د غدو ډلو هغه به استاسو لپاره ان تاسو په غي باندې غالب یې. وتودون ان غیر ذات الشوکه، او تاسو دا خبره پسند کولا اے مؤمنانو مسلمانانو چې په تحقیق سره غډلا چې کومه دبدبه والا نه ده. عیر چې وو هغه دبدبه والا نه وخه. شوکت ویل کېږي ازغی ته او شوکت ویل کېږي دبدبه ته رعب ته. نو مطلب دا چې هغه سره اسلحه نه و او هغه کې سروب دا بم پکې نه و. نو دا قافله و د ابو سفیان سره نو دی وی چې هرګه دی لورلو نو دا وړي رخیخه او الله تعالی وی چې نه په دې نفیر باندې چې ورشه نو ډېر خوان به وکیخه. ټول دنیا ته یو تاریخ با ریکارډ شي چې کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. او د کفر داسې ملا به ماته شي چې آینده به څوک بیا د اسلام خلاف سوچ هم نه کوي. نو وتودون ان غیر ذات الشوکه، او تاسو دا خبره پسند کوله چې په تحقیق سره هغه ډله چې کومه خاوند د دبدبې او د رعب نه ده هغه عیر یادوي قافله تكون لكم چې هغه شي ستاسو لپاره چې د هغې سره وجنګېږئ. ويريد الله ان يحق الحق بکلماته، او اراده کوي الله رب العالمین دا خبره چې ثابت کړي الله تعالی او ظاهر کړي الله تعالی حق لره په هغه احکام خپلو سره. ويقطع دابر الكافرین، او الله تعالی دا اراده کوي چې کټ کړي الله تعالی هغه بنیاد د کافرانو چې الله ولا بنیاد وباسي او جرړی بالکل ختم شي. ليحق الحق ويبطل الباطل، دې لپاره چې ثابت کی الله رب العالمین حق لرا او باطل کی الله رب العالمین هغه دین باطل لرا. ولو كره المجرمون، اگر که بدګنی دي لره مجرمان او کافران. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، دا اوس بیا دغه لپاره علت چې ګوره ټول امدادونه الله رب العالمین کړی دي. نو بیا به د انفال او تقسیم الله ته او د الله پیغمبر به دغه تقسیم کوي. چې کله دواړه دیو بل سره مخ شو دغه په خدا شو چې هغه قافله جوا نو هغه ابو سفیان صاحب د ساحل سمندر په غاړه باندې بوت لغه او هغه محفوظ کړه. او ابو جهل چې دی نو هغه التن راوته او د بدر په میدان باندې دواړه یو بل ته مورچزن شو او دا خبر اوس یقیني شو چې را جنگ جوړ دی. نو په دغه وخت کې مسلمانان او صحابه کرام ټول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ته فریاد وکړو او الله رب العالمین ته دعاګانې وغوښتې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره دعاګانې وغوښتې تر دې چې وی صادر مبارک هغه د اوګو رخت تارتاو شو او ابوبکر صدیق سے راغی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کې بس دا کافی ده ان شاء الله الله به موږ له فتح راکړي. نو الله تعالی وی تاسو فریادونه کول نو تاسو هغه فریادونه الله رب العالمین منظور کړل او به فرشته راولېږلې. نو دې کې وی ممدکم بالف من الملائکه، زر فرشته. اوس مخکې سورۃ آل عمران کې تیر شو نو پاغه کې
د 3000 فرشتو او بیا د 5000 فرشتو تذکرہ وا. هغه تطبیق مونږ ذکر کړی وو چې پاول کې الله تعالی وعده کړی و د 1000 فرشتو، ځکه چې د کافرانو تعداد 1000 نو الله وی خفقېږي ما د 1000 فرشتي درولېږم. بیا الله رب العالمین هغه خپل وعده او هغه خپل چې کوم بشارت نورم سیوا کو وی 3000 بدرولېږم، ځکه چې مخکې کافران د مسلمانانو نه 3 ګنا سیوا وو. نو الله تعالی وساسو د فرشتو په ذریعہ بداغي نه 3 ګنا سیوا شي. او بیا چونکه دا اوازه ولګیدا چې قرظ ابن جابر محاربي یو لوی بدمعش قبایلی سردار هغه د خپل لخر سمیت را روان دی او د ابو جهل امداد تر روان دی. نو صحابه کرام سره باندې باندې یو فکر پیدا شو. نو الله رب العالمین وعده راولېګل چې قرظ ابن جابر راغې نو د تاسو له کم دی 5000 یعنی مزید 2000 فرشتي درولېګم. او بیا چونکه قرظ ابن جابر رانغه نو هغه 2000 فرشتي الله رب العالمین داغه انزال بیان دی کړی. نو دا 3000 فرشتي الله رب العالمین را لېګلې دي. نو الله وی چې فرشتي ما در لېګلې دي او بیا مې تاسو له فتح او کامیابی درکړې ده. نو بیا د غنیمت اختیار هغه د الله رب العالمین سره دی. نو استغیثون ربکم او یاد کړئ هغه وخت چې کله تاسو فریاد کو هغه پروردگار خپل ته چې موږ ډېر لګیو دا بس کیږي دعاګانې موږ غوښتې. نو پس خبره منظور کړه الله رب العالمین تاسو لپاره انی ممدکم یعنی بانی ممدکم حذف حروف جارو انا او ان سره شایع او کثیر دی چې په تحقیق سره د امداد کوونکې امتاز سره فغذر ملائکه باندې مردفینا چې هغه رواني دي لګاتار مسلسل پر لپسې بر رواني ښه داغي غفوجنا او داغي غصفنا مسلسل دي. وما جعله الله الا بشرا. اوس یو فرشتہ هم هغه د دوی د پاره پورا وه. یو جبرئیل علیہ السلام کو ته وزر اړم کړي وي یې په چغه وهلې وي. نو دا هزارو فرشتي الله ولې را لېګلې. الله تعالی وی دا د جنگ لپاره نه وي کني یو فرشتہ پورا وه. دا صرف د مسلمانانو د بشارت لپاره و او تسلی لپاره وي. وما جعله الله الا بشرا دا جعله ضمیر دا د امداد تراجه ده. د ممدکم نه امداد مفهوم دی. اعدلوا هو اقرب للتقوى. نو غواوی چې را مرجع د ضمیر د غائب دا به مذکور یا لفظا او یا معنا او یا حکما. نو نه دې ګرځولې دغه امداد د ملائکو الله رب العالمین لکن زیر استاسو لپاره او دې لپاره چې مطمئن شي پاغي سره زلون استاسو. ومن نصر الا من عند الله یعنی ومن نصر موقوف بنزول الملائکه او نه دې ګور امداد موقوف پراتلو د فرشتو باندې. مسلمان باقیده درست ساتي دا نه د فرشتي رااله نو کې بیا به امداد وشي او کچري را نغلي نو بیا یا نصیب نه. امداد خو در حقیقت کې او نصرت د الله د طرف نه دی نه دی دا نصرت لیکن د جانب د الله رب العالمین نه په تحقیق سره الله رب العالمین چې د غالب دی او د حکمت خاوند دی. اذ یغشیکم النعاس امنه منه وينزل علیکم من السماء ماء. اوس چې کله د بدر په میدان باندې لشکر کشي وشوه او فوجونه یو بل ته مخامخ شول نو چونکه کفار مشرکین د میدان ته اول را ورسېدل نو چې کوم د بدر د میدان خپل علاقه وا او خپل طرفو او هغه چې کوم دی یعنی هغه خاوره وا نو پاغي باندې هغه قبضه ولګوله. مسلمانان چې راغل هغه ته هغه طرف د بدر پاتې شو چې کوم طرف ته شګوا. مخکاره خبره ده په خاوره کې منډه کیږي او په شګه کې خو انسان منډه نشي وهلی. نو صحابه کرام سره فکر و چې یاره دا مونږ ته دا یو تکلیف ده صورتحال هغې سره مخ یو. او دویم مسله په هغې کې دا وه چې په بدر په میدان باندې یو چینه وه د اوبو نو هغه چینې باندې مشرکین مکه او ابو جهل پارټۍ هغې قبضه ولګوله. نو مسلمانانو ته د اوبو هم تکلیف شو او دس به څنګه کو غسل به څنګه کو د څکلو انتظام به د کم ځای نه. نو دا یو پریشانی وه. الله رب العالمین باران وکړو چې باران وشو نو د کافرانو طرف چې وو نو هغه خټه وه نو چې په خټو کې یعنی په خاوره کې باران وشو خټې دې جوړې شي نو بیا هغې منډې نه شوې والې او د دوی طرف شګه وه چې باران پې وشو نو هغه په ځای باندې کېناسته نو هغه د منډې قابله شوه. او بله دا ده چې د اوبو دومره سټور هغه ځان ته جمع کړو چې په هغې سره اودسونه او غسلونه او چې څومره ضرورتونه وو الله تعالی هغه پوره کړل. او الله تعالی وی شیطان چې کومې وسوسې تاسو ته اچولې لکه بعضې خلقو ذهن کې شیطان خو په هره موقع باندې ځي او خاص په متقیانو پسې ورځي
نور ته تاسو په حق او تاسو په حق دین باندې او باغی قبضه کړي او تاسو دغه شان پوهچ ناسي او بل دار چې هغه د خپل طرف قبضه کو مون سره هغه کمزورې طرف پاتې دي نو الله تعالی چې باران میو کنه د شیطان وسوسې هم ختم شوه نو د شیطان وسوسې هغه الله ختمي کړي دي او بیا باران هم خدای پاک نازل کړي دي او بم دل هغه در کړي دي نو بیا الانفال لله والرسول د غنیمتونو تقسیم هم د الله سره ځان نه بګه مو چې دا ځوانانو دې کدا د بوډاګانو دي شریعت حکم ته وګورئ او بل په صحابه کرامو باندې الله رب العالمین داسې اطمینان راوسته داسې او پرکالی پر راغله چې پاغي سره پرکالی راتللو او داغه سره داغه غټول چې کم دن هغه وساوس ختم شو او هغه سو کمزوري چې وي نو هغه ټول ختم شوي او ټول داسې بهادر او د شجاعت چې کم داغه مجسمه جوړ شوي الله تعالی دام زما مهرباني وا اذ یغشیکم النعاس امنه منه او یاد کړئ هغه وخت چې کله راګیر ک تاسو لره الله رب العالمین پاک خوب باندې الله تاسو باندې یو خوب راولېګو پرکالی چې دا یو اطمینان د جانب د الله رب العالمین او را نازل ک الله رب العالمین پتا سو باندې د طرف د اسمان نه اوبو د باران لرا مان یعنی مطرم دې لپاره چې پاک کی الله رب العالمین تاسو لره پاغه سره ليطهرکم به یعنی من الاحداث حدث اصغر او حدث اکبر دا غټور نزان پاک کوي وبو کې الله تعالی دا فائدہ یې خېدا او دې لپاره چې لري کې الله رب العالمین استاسونه رجز الشیطان هغه وسوسې د شیطان لرا شیطان خلق ته وسوسې چولې مجاهدین کمزوري کول وليربط على قلوبكم او دې لپاره چې الله رب العالمین پټي ولګي پاغزلو استاسو باندې استاسو هغه دردمند او هغه چې کم دي کمزوري زلونه الله تعالی ټکور کړل ټول مطمئن کړل او دې لپاره چې الله رب العالمین مضبوط کی پاغي سره قدمونو لرا الاقدام یعنی فر رمل دغه مخ کې بشو کې منډه نه کېده او چې باران او شنو الله تعالی دې قدمونه مضبوط کړل او سلیم مضبوط شوي قدمونه مضبوط شول اذ یوحي ربک الى الملائکه انی معکم او په هغه وخت او فرشتي چې کله الله را لېګلې نو الله تعالی فرشتو ته ورځي په او شیطان هغه د ابو جهل هغه په شا باندې ټپوي او هغه د ابو جهل ملګری دی او الله رب العالمین فرشتو ته تاسو په ورځي او زستاسو ملګری يم ښا اذ یوحي ربک الى الملائکه او یاد کې هغه وخت چې کله وحی راولېګل پروردگار ستا په طرف د ملائکو او د فرشتو باندې چې په تحقیق سره زچیم سره تاسو نایم انی معکم یعنی معینکم زستاسو امداد کوم او تاسو نصرت کوم فثبتوا الذين امنوا نو پس مضبوط کئ تاسو ایماندار مسلمانانو لرا د مسلمانانو حوصله مضبوط وي میدان کې داسې کردار ادا کوي چې مجاهدین نورم هغه چې کم دینو په شجاعت کې راشي او په بادرۍ کې راشي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چې او بغرزون د پزړونو د کافرانو کې هغه رعب لرا دی بټول مرعوب کم او فرشتو ته الله رب العالمین حکم کو چې فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان پس گزار کوي تاسو په سټونو باندې دا فوق لفظ مقحم دا زائد دی د عربي د حسن دا دغه او تقاضا ده او باقی کا معنی کې لفظ کې لر کې نو معنی کې فساد ناراضي نو فضربوا فوق الاعناق دغه گزار چې په سټ باندې وای کوي د پاسه سټنا په سټ باندې چې بل دا سر ته نه ورځيږي وضربوا منهم كل بنان دا اصول جنگ دي او تاسو وحید دي مشرکانو کافرانو نه كل بنان هغه هر یو بند لرا بنان دا د ګوتو دي بندونو ته ویل کیږي اطراف الاصابع الله تعالی د ګوتو دا بندونه ولا وهي چې لاسونه شل شي او بیا د باندې گزار او ټیک نشي کولای یو گزار په سټ باندې کوي او بل گزار اول په اطراف د یادین او د رجلینو باندې کوي چې ګرځېدو نه او د منډې ترلې نه او د کار نه وځي وضربوا منهم كل بنان دا فضربوا په دې حکم کې دواړه راي دي امام کې ذکر کړي وو چې یا دا خطاب فرشتو ته دی چې کوم علما مفسرین وی فرشتو جنگ کړي دي نو دا فضربوا اډر دا هم اغي ته وهي صحابه کرام موږ ومنډه کړه چې هغه مشرک دی هغه کافر دی چې ورتلوبه نو زموږ د گزار نه مخکې دا هغه سر باغ دی کرتا شو نو بیا فرشتو هم بعضی جنگ کړي دي د مسلمانانو تشجيع د پاره او د اغي د بهادرۍ د پاره چې زړور شي او بل قول دا مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله فرمایي چې دا فضربوا وې دا اډر وې دا مجاهدین او مسلمانانو ته دي الله تعالی مجاهدین او د بدر ته وې وهیتنا
نو بیا فرشتو جنگ نه دی کړی، هغه صرف مخکې تیر شو وما جعله الله الا بشرا، هغه صرف زیری و خوشخبري وه او یو حوصله وه. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. او دا عذاب په سبب د دې سره دی چې په تحقیق سره دوی مخالفت کړی دی د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. شاقوا معنا خالفو، او هر هغه څوک چې مخالفت وکړي د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه، نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین سخت سزا ورکوونکی دی. ذالکم فذوقوه، او دغه عذاب چې دی وسکئ تاسو ای کافرانو دی عذاب لره، یعنی فی الدنیا، دا خو د دنیا سزا ده. او په تحقیق سره کافران چې دي د هغې دپاره عذاب د اور د جهنم دی، یعنی فی الاخرة. ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. الله وی عذاب اکبر خو رسو را روان دی، او دا صرف د هغې یو جلک دی په بدر کې وسکئ. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اوس الله رب العالمین یو قانون هغه د جنگ او د جهاد دپاره ذکر کوي. مسلمان ته حکم دا دی چې ګوره میدان نه به تختې نښه، کلک به ودرېږئ په میدان باندې په استقامت سره. او الله تعالی وی که څوک میدان جنگ نه وتښتېد، خو دوه صورتونه ترې مستثنا دي. یو صورت دا دی یو سړی میدان جنگ نه دی چې کوم دی نو هغه په شا باندې لاړ، خو دې تښتي نه، بلکې دې صرف د جنگ هغه پینترا او د هغې هغه ترتیب بدلی ښه. لکه دې په شا شي نو دشمن ورپسې رامنډه کي، هغه وخت خو د کبډي میدان و، نو په دې کې اچانک هغه ویږي دې تښتي، او په دې کې اچانک په هغه به ولټن شو، په ده باندې به یې وار وکړو. نو په ظاهر خو دا تښتېدلو، خو مقصد تښتېدل نه و. وی بأن یریه الفرة ویرید الکرة. مفسرین وی بظاهر دا مجاهد دی دشمن ته فرار خی چې ګینه زه وتښتېدم، او پکې فرار نه کوي، دی پې دوباره وار کوي، کره دوباره پې حمله کوي او اټیک پې کوي. نو دا مستثنا دی ښه، په دې کې ګناه نشته، ځکه دا خو د جنګ ترتیب دی، داسې به کوي. او دویم دا دی چې دی یوازې دی او هغه د کفارو د هغې په ده باندې ازدحام دی، نو ده منډه کړه او دی لاړ. مقصد دا نه دی چې تښتي، مقصد دا دی چې د خپلو مجاهدینو سره ملګری شم او بیا په شریکه به دوی باندې اټیک وکړو. ځکه چې دا کفار چې دي مثال په طور هغه 3 کسان دي او زه خو یوازې یم، نو که یو په 2 وی نو بیا هم ټیک دا نه تښتېدم، خو دا خو یو په 3 دي، او یو په 3 کې الله رب العالمین رسو را روان دي، بیا اجازت ورکړی دی. دا 2 صورتونه مستثنا دي. او د دې نه علاوه چې څوک هم د میدان نه وتښتېد نو الله تعالی وی دا ګناه کبیره ده، او دا انسان چې دی ومأواه جهنم، او په ده باندې غضب د الله رب العالمین دی. نو حاصل دا راووته چې میدان جنگ کې مضبوط ودرېږئ او میدان نه به واپس کېږئ نه. نو الله رب العالمین دا قانون ذکر کوي، فرمایي ای ایماندارو مسلمانانو په هغه وخت کې چې کله تاسو میلاو شئ د هغې کافرانو سره زحفا ډلې ډلې، جماعتونه دي او ډلې ډلې دي، نو فلا تولوهم الادبار، نو ماړوئ تاسو هغې ته شاګانو لره، هغې ته شا کوئ مه، نه تښتئ مه، لا تفرو. ومن یولهم یومئذ، او هر هغه څوک چې واړوله کافرانو ته په دقې ورځ باندې خپلې شا لره، نو ګوره ومن یولهم یومئذ دبره، نو فقط باء بغضب من الله، دا یې جزا ده. چې کوم سړي شا کړه نو په هغه د خدای غضب دی او د ده ټکاونه جهنم دی. خو منځ کې 2 صورتونه مستثنا دي چې چا شا کړه الا متحرفا لقتال، معنا مائلا لقتال، لیکن په دې حال کې چې دی مایله کېدونکی دی د پاره د جنگ، تښتي نه، دی بیا جنگ ته مایله کېږي، بیا پې ورځي. او متحیزا الی فئة، متحیزا معنا منضما، او یا دی یو ځای کېدونکی دی د هغه خپلې ډلې د مسلمانانو سره، وایي زه یوازې یم، خپلې ډلې ته مورچې ته ځان رسوم چې په شریکه پې اټیک وکړو. نو دا 2 تنه مستثنا شو، نو دا سړی خو ګناهګار نه شو. او د دې نه علاوه چې څوک میدان نه لاړ نو فقد باء بغضب من الله، باء معنا رجعه، پس په تحقیق سره دی واپس شو او اخته شو په هغه غضب د الله رب العالمین سره، او ټکاونه د هغه جهنم ده، او ډېر بد ځای د واپسۍ دی دغه جهنم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. اوس الله رب العالمین فرمایي چې اصل کې په دغه جهاد کې دا فتح او کامیابی الله رب العالمین درکړې ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو موټی شګې راواخیستې او شاهد الوجوه او ټول مشرکینو ته یې ورواچولې،
او هغه د 1000 لشکر د هغې سترګو ته ټولو سترګې مغل شروع کړل او دلې خوا مجاهدینو به اټیک شروع کو او ټول ته تیغ کړل او 70 کسان ابو جهل سمیت چې کوم د هغې لیډرو نو هغه ټول قتل کړل. نو الله تعالی وی دا فتح او دا قتل دا تاسو نه دی کړی ښه دا الله رب العالمین کړی دی. نو د غنایمو د تقسیم هغه اختیار به هم الله رب العالمین دی. فلم تقتلوهم نو پس ندی وجلی اے مجاهدین او اے مسلمانانو تاسو د کافرانو لرا لیکن الله رب العالمین وجلی دی دوی لرا. وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى او وشتل ندی کړی تا اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغه شګو باندې پاغه وخت چې تا وشتل کړیو لیکن الله رب العالمین هغه وشتل کړی دی. نو ګوره بظاهر کې قوم نفی او اثبات شواهد د دوانو تراجه شو. وما رمیت اذ رمیت وی چې تا اشتل کول نو دا تا نه وکړي نو دا خو ارتفاع د نقیضې نه شوه او یا اجتماع د نقیضې نه شوه. نو مفسرین وما رمیت حقیقتا اذ رمیت صورتا بظاهر خو اشتل تا کړي خو هغه حقیقتا چې دی په هغې باندې هغه اثرات الله رب العالمین مرتب کړي دي هغه تا نه وکړي. ولكن الله رمى وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا او دې دپاره چې انعام وکړي الله رب العالمین په هغه ایماندارو مسلمانانو باندې د خپل طرف نه هغه احسان ښایسته بلا غنیمتونه او بلا فتح او کامیابی هغه ول ورکړي. ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ذلكم حکم دقه د استاسو لپاره چې الله تعالی کوم انعام تاسو له درکو او په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هغه کمزورې کوونکی د هغه تدبیر د کافرانو لره هغې خو ډېر لوی تدبیر کړی وخه او ابو جهل وی هغې پورې واپس نه راځو. ابو سفیان صاحب ته سوال جواب وکړو وی اوس واپس شه ځکه چې قافله محفوظه شوه او فی الحال واپس شه. هغه وی لا حتی نشرب الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القيام وی هغې پورې واپس نظم چې د بدر په میدان باندې به شرابونه څکو ګټه به کوو مسلمانان به ټول تیغ کړو او بیا به مونږ هلته شرابونه څکو جشن به او اوښان به حلالېږي لوی خیراتونه به کوو او ډمې به ګډو پته ولګېدله چې دا کارونه دا د مسلمانانو کارونه نه دي وتعزف علینا القیان او ډمې به ګډو. نو بس چې راغلل او جنګ وشو نو مفسرین حضرات فرمایي دی وی مونږ به شرابونه څکو وی او د مرګ پیالې وڅکلې ښه او دی وی چې یاره مونږ به چې کوم دی ډمې به ګډو نو وی ډمې خو نه وې او نایحاتو ویرګرو ښځو پې ویرونه وویل ښه نو بلا چاربیتې او بیا بلا قصیدې جوړولې بلا مو د په مکه کې ماتم نو الله تعالی فرمایي چې زه به دوی دا تدبیر کمزوری کم. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اوس چې کله را روانېدل جنګ له نو ابو جهل سمیت مشرکین لاړل بیت الله ته ځکه بیت الله خو د هغې په قبضه کې او د بیت الله په خوا کې لاس اوچت کړه ښه خدای پاکه چې څوک په مونږ کې ظالم دی وی روغې رانه ولې ښه نو الله تعالی بس دعا دې قبوله ده. ان تستفتحوا کچرې تاسو طلب د فتح غواړئ د الله رب العالمین نه چې خدای پاکه چې څوک په حق دی وی ته کامیاب کړي او ته له فتح ورکړي نو فقد جاءکم الفتح پس په تحقیق سره راغله تاسو ته کامیابي ټیک ده که نه چې څوک په حقه دی هغه کامیابي ومونده. او الله تعالی ورته وایي اوس هم لا موقع شته چې کوم کفار مړه شو هغه مړه شو خو دا کوم چې پاتې جهنم ته لا نه یې تلي نو دوی ته موقع د توبې شته. وان تنتهوا او که چېرې تاسو رامنې کېږئ د دغې سازشونو نه وان تنتهوا عن الکید د اسلام خلاف سازشونه نور نه کوئ او د پیغمبر اسلام خلاف نو دا به ډېره غوره ستاسو لپاره. وان تعودوا نعود وان تعودوا او که چېرې تاسو واپس کېږئ الی الکید نو نعود للنصر الله وی که تاسو واپس کېږئ تدبیرونو ته د اسلام خلاف نو زه به واپس کېږم نصرت د پیغمبر علیه السلام ته زه به بیا د مسلمانانو امداد کوم. ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا او هرگز به پکار باندې رانشي ستاسو نه هغه ډله هغه جماعت ستاسو د هیڅ یو څیز دا لوی لشکر به تاسو ګورئ د الله د سزا نه بچ نه کي. ولو کثرت اگر که هغه څومره زیات ولې نه دی دا خو له 1000 دي که نور په زرګونو هم راشئ الله تعالی وایي زه ځان وازمې او په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هغه سره د ایماندارو مسلمانانو نه دی بالعون والنصر
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اوس الله رب العالمین مسلمانانو ته د خپل اطاعت داغه اډر کوي چې کامیابی هغه په اطاعت کې مزمره ده. کستاسو اطاعت د الله او د الله د پیغمبر د پاره مضبوطو نو کامیابی به تاسو ته ملاويږي. داغه بارک او الله تعالی هدایات او تعلیمات ورکي. اے ایماندارو مسلمانانو تابعداري کوئ تاسو د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او تاسو مخ ماړه وای داغنا وانتم تسمعون او حال لا چې تاسو اورئ یعنی کلام الله د الله پیغام او د الله کلام اورئ نو داغه مخ ماړه وای مخالفت مکوئ. ولا تكونوا كالذين او مکه اے مسلمانانو بشانته د هغه خلقو چاغي دا ویل چې مونږه خبر اوریدا وهم لا يسمعون او حال دا چاغي نو اوریدونکو هغه لرا ان کل منافقین اته به وی مونږه اوریدا په وخت باندې او بیا به پزله کې پاغي باندې عمل نکوه. نو الله اخلاص پزان کې پیدا کړي او چې څوک پزان کې اخلاص نه پیدا کړي صرف وقت باندې اوري او پزله باندې باغی باندې ایمان او عقیده نه لري او الله تعالی فهو دابه او زناور دی زناور. او ان شر الدواب عند الله فتحقیق سره ناکار او بدترین په دغه چار پایانو کې پنځ الله رب العالمین باندې هغه خلق دی چې هغه کان دي دا اورېدو د حقنا او هغه چاړاګان دي د وینا د حقنا او دا هغه خلق دی لا يعقلون ان لا يعقلون امر الله. دا د چار پایانو نه هم بدتر دي. ولو علم الله فيهم خير الله اسمعهم او کچره معلومه کړي الله رب العالمین په دوی کې څه خیر چې ګنیا دوی کې رغبت ال الاسلام شتا نو الله به اورول ودوی تا او کچره واوري الله رب العالمین دوی تا خپل حکم لرا. څه مطلب پزړه کې رغبت ال الاسلام نه او اسی ظاهری سره په وګ باندې وتواوري نو لا تولوا وهم معرضون خامخادي مخباري او حال دا چې دوی اعراض کوونکي دي یعنی عن الايمان. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. اے ایماندارو مسلمانانو تاسو خبره ومنئ د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله بلنه درکې هغه تاسو ته لما یحییکم د پاره د هغه حکم چې هغه جون درکې تاسو لره د قران او سنت داغه تعلیمات الله وی دا تاسو زندگی د زندگی که جون غواړئ نو هغه د قران او د سنت نو چې کله د الله او د الله د پیغمبر پیغام تاسو ته ملاو شي نو بس باغی باندې عمل وکړئ او وی منئ. وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه او پوه شي چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه حائل کیږي په مین د انسان او د زړه داغه کې د زړه د الله په اختیار کې دی ښا. نو چې نن ستاسو چې کوم دی د زړه کې الله تعالی د پوهې او د فهم او د فراست یو ماده پیدا کړې ده نو دا غینه فائدہ حاصله کوي او هدایت طرف ته او دین طرف ته راشي. وانه الیه تحشرون او په تحقیق سره خاص په طرف د الله رب العالمین باندې پتا سو ټول جمع کیږي. واتقوا فتنه او ویریږي تاسو د هغه عذابنا. فتنه نه مراد عذاب. الله تعالی فرمایي چې یو عذاب داسې دی چې صرف ظالم ته ملاوي مظلوم او یا چې کوم نه غیر ظالم هغه تر هغه څه اثر نه رسي. او یو ګره داسې جرایم دي چې هغه عذاب راغی نو بیا وبکه و چولامد نه ښه ټول بسوځي. حاصل دا دی یو انفرادي جرایم دي یو اجتماعي جرایم دي ملي جرایم چې ورته وي. الله تعالی وی ترک الجهاد دا خو انفرادي جرم نه دی دا خو ملي جرم دی ملي. نو خدا نه خاصه کړه الله عذاب د باندې راغی او تاسو په جهاد فی سبیل الله کې کمزوري کړي وا یا مداهنت هم کړي وو نو بیا صرف دا نه چې ګنې صرف هغه غیر یعنی هغه ظالمانو ته به سزا ملاويږي بیا په دنیا کې ټول ته یو شان ملاويږي. وی فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. ملی جرائم دا اللہ تعالی فطرت دے چې الله رب العالمین هغه نه معاف کړي. او انفرادي گناهونه مانه غلطي وشو انفرادي تورستانه وشو بلنه وشو او بیا الله ته وجاړي نو بس الله رب العالمین معاف کړي. خو چې ټول قوم من حيث القوم کلا گمراه شي او هغه په هدایت نه بلې لارې ته لاړ شي نو بیا باغی باندې چې عذاب راځي نو چې ولاند ټول باغی کې سوځي. الله وی دا غنه ویریږي ښا. واتقوا فتنه او ویریږي تاسو دا عذاب نه او دا هغه فتنه نه چې نه درسيږي هغه ظالمانو ته پتا سو کې خاصتا یوازې ظالمانو ته خاص کرنے ملاوي یعنی بل تعم هغه عامي په ظالم او بغیر ظالم په ټولو باندې.
او پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره الله رب العالمین سخت سزا ورکوونکی دی. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. اوس الله تعالی او خپل احسانات ورپه یادوي چې یاد کړئ تاسو اے مسلمانانو دا تذکیر بآلاء الله دی. خدای دونه نعمتونه کړي دي. ګوره مکه مکرمه کې تاسو موس په ښکاره نشو کولی الله وي، او تاسو کلمه په ښکاره نشو ویلی. الله تعالی ماحول جوړ کړو. مدینه منوره هغه ستاسو لپاره مأوا او ملجا وګرځوله، او بیا یو اسلامی سټیټ او ریاست جوړ شو. او دومره نن تاسو چې کوم دی کولاو علی الاعلان ټولې دنیا ته چیلنج ورکوئ، نو دا ټولې د الله مهربانۍ دي. نو پکار دي چې بیا تاسو قدم په قدم د الله تعالی د حکم اتباع کوئ او د تقوا هغه لمن ونیسئ. یاد کړئ تاسو په هغه وخت کې چې کله تاسو کم وئ، مستضعفون فی الارض، تاسو تعداد لږو او تاسو کمزوري ګڼل شوي په هغه ځمکه کې، هغه ځمکه د مکې کې، او تاسو به یریدئ ان یتخطفکم الناس فآواکم، چې اوبه تختی تاسو لره خلق. یعنی دومره تاسو کمزوري وئ چې بس دې کافرانو ته تاسو نوڼی نوڼی کېدئ. ښه خلق به هم وتښتئ، مشرکین به را باندې غالب شي او مونږ به چې کوم دی نو هغه په تکلیف کې. نو فآواکم یعنی فآواکم فی المدینه، نو ځای او ټکاونه درکړه الله رب العالمین تاسو لره په مدینه منوره کې. وأيدکم بنصره، او بیا مضبوط کړه الله رب العالمین تاسو لره په امداد خپل باندې، یعنی یوم البدر. هغه لږ ورکوټې جماعت په دومره دنیا کفر باندې غالب شو، او روزي درکړه تاسو ته الله رب العالمین د هغه پاکیزه او رزقونه من الطیبات من الغنائم. دغه په ټولو کې طیب رزق چې دی دا د غنیمت رزق دی. ښه خایږي چې تاسو شکر گزار جوړ شئ د الله رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول، دا یو قاعده ده. الله تعالی وی د امانتدارۍ مظاهره وکوي، د الله امداد بساو سره، او ګور خیانت بنه کوي. ښه چې مسلمانانو ته یا اسلام ته باغی کې نقصان وي هغه کار بنه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بنو قریظه محاصره کړې و او فوجونه ترې چاپیره وو. نو دی بنو قریظه دی ته حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ورولېګو، او وی چې داغه په اړه باندې بدوی راکوشي. نو هغه ولګېدل، هغه ټول محاصره. خو پیغمبر علیه السلام یې ګوره راز بنخ کارا کوي، چاته بوای نه چې مونږ د دې باره کې څه فیصله کړې ده. حالانکه فیصله دا شی و چې دوی شوبان به قتلیږي او ماشومان او بوډاګان دا به ټول غلامان او وینځي. لکه بلا پیرې لوزونه مات کړي دي، عهدونه مات کړي دي، او د کافرانو ملاتړ کړي دي. نو نن په دغه لاس بر شوی دی. ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ کته دی او هغه يهوديان ټول په قلا کې راګیر دي. هغه ته یا بالو بابا کومګه درکوش شو د پیغمبر علی السلام په وینا باندې مونږ سره سګي. ابو لبابه سے په جبه باندې وته سونه وی په الله سے تاسو اشاره وکړه هي کراګوش علالیم ښه. خو چې څنګه دا خبره وکړه صحابه کرام ډیر مخلص قوم ښه، او چې څنګه دا خبره وکړه فوراً احساس ورته وشو چې دا خو نه کړ د رسول الله مبارک راز دې فاش کړ، او دا جنگي راز فاش کول نو دا خو چې کوم دی نو د بغاوت په زمره کې راځي، او د دې سزا په هر قوم کې چې کوم دی نو هغه بیا قتل نه. نو د خپل غلطي احساس سره سیده راغی او مدینه منوره کې مسجد نبوي کې جمعه تراغه، او ځان د جمعه پستن پورې چې کوم دی نو هغه کلک کلک وتړه، او چې کومه پورې زما توبه قبول شي نه، نو بس هغه پورې بدل کې تړلې د قشانته ناشته نه. نو بیبي به راتلا چې د موس ټیم بشنو راخلاص به کو، نو موس به وکړو، او باقی نس خرم نس اسکم دغه معنا غلطي شوی ده. معنا الله او د الله پیغمبر خفه شوی دی، او ځان چې وره دی وشوخه وګه تګه نار نور. نن مونږ وای مونږ روزه نیسو، وره دی نار نور د قشان دی. نو په و مورد باندې بهوش شو، او چې بهوش شو نو بیا الله رب العالمین مهرباني وکړه او توبه قبول شوه. صحابه کرام ورته خوشخبری سنا وکړه چې الله پیغمبر علی السلام وی چې توبه قبول در اپرای نه ځي. ویلا وی قسم بالله ما قسم کړی دی چې سو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خپل لاس باندې پرانه نه ځي، نو د بدن نه پرانه ځم. نو اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او خپل لاس مبارک باندې پرانه سو وستا توبه الله تعالی قبول کړه.
او وسم چې الله تعالی دې مونږ او تاسو مسجد نبوي او د حرمین زیارت نصیب کی هغه ځای کې هغه پیلر باندې بر لیکلي دي اسطوانه ابي لبابه رضی الله تعالی عنہ دا هغه ستند چې په دې پورې ابو لبابه سے ځان تړلې وو او توبه قبول شوه نو هلته مسلمانان لاړ شي ورته دعا غواړي یا الله تا د ابو لبابه سے توبه قبول کړې و زموږ توبه قبول کړي نو الله تعالی وی چې جهاد فی سبیل الله وکوي او ګر رازونه بنفاش کوي خیانت بنه کوي البته الله تعالی نصرت تاسو سره شامل حالي او دا بعض واقعات دا الله تعالی تکوینا د صحابه کرامو نه کړی دي چې د قیامت پورې دا یو اصول جوړ شي ښه کني زمونږ د امت د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده چې پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا معصوم دي او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا معصوم ندي خدا مغفور دي دا الله بخلی دي ښه بار بار قران پاک کې رضی الله عنهم ورضوا عنه او ولقد عفى الله عنهم نو دا ټول مغفور دي الله تعالی بخلی دي خدا سے واقعات الله تعالی ته نصرزت کړل چې دا دنیا ته یو سبق میلاو شي چې الله تعالی صحابه کرام یو کارو کی الله تعالی نه معاف کوي نو بل څوک دې چې دا هغه حرکت چې امت مسلمه ته په تاوان میلاویږي او د مسلمانانو رازونه فاش کوي او بیا دې چې کم دینو هغه الله تعالی دې معاف کوي دا غ ملي جرایم دي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله اے ایماندار مسلمانانو تاسو خیانت مکوئ د الله پاک سره او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره یعنی فی افشاء السر چراس فاش کوي وتخونوا اماناتکم یعنی ولا تخونوا اماناتکم دا باغ تخونوا باندې عطف ده او تاسو خیانتونه مکوئ باغ امانتونه خپلو کې او حال دا چې تاسو عالمان یې په دې باندې اوس ابو لبابه سے ابداکار ولې کړي وو د دې نقطه وا هغه د دې وجه نه کړو د بچي هغه د هغه کافرانو سره الته آبادو نو دوی اسنه چې د ما دي بچو ته سوک سوي راشه به د کافرانو یو احسان ورپورې کا نو کوم څه ما د بچو هو به خیال ساتي نو الله تعالی وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه او پوه شئ تاسو ایماندار مسلمانانو چې په تحقیق سره مالونه تاسو او بچیان تاسو چې دا یو امتحان دی فتنه یو امتحان دی او په تحقیق سره الله رب العالمین چې په نس داغ باندې اجر عظیم الشان دی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله اے ایماندار مسلمانانو کچره تاسو یریږئ د الله رب العالمین نه تتقوا الله یعنی بترک الخیانه او خیانت نه کوئ نو یجعل لكم فرقانا نو الله رب العالمین به مقرر کی تاسو لپاره هغه جدا والی لرا څه مطلب یعنی الله تعالی به داسې یو د خپل قدرت یو نخ اوخی چې هغه به فارق بین الحق والباطل شي ان تاسو له الله تعالی په کفار باندې چې کوم نه فتح درکې او کامیابی بدل کی او اوبریږي الله رب العالمین تاسو هغه ګناهونه تاسو او معاف کی تاسو الله رب العالمین یکفر عنکم سیئاتکم الصغائر ويغفر لكم الكبائر والله ذو الفضل العظیم واذ يمكر بك الذين كفروا وس الله رب العالمین فرمایي چې ګورئ دا فتح او دا امداد دا الله رب العالمین ورکون کوي نو د غنیمتونو تقسیم اختیار